نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله الرحمن الرحیم. یو کس تاسو کو یو ځای کې جنازه تیار وي او یو کس دا سده چې داغه اودس نشتا او دا وی کو زه اودس کوم نو مال د جنازې ټول تکبیرات زی مطلب مزرانه کیږي نو آیا دې سړی د پاره تیمم کول جایز دی او کنه؟ علامہ شامی فرمایي وجاز لخوف فوت جنازه ای کل تکبیراتها او فوت عید بفراغ الامام لأن المناط خوف الفوت لا الى بدل فجاز لسنن رواتب. قانون دا دی چې کله د یو انسان نه یو عبادت فوت کیږي د فوت کېدلو خطر وي او دا عبادت دا سره چې په شریعت کې د دې قضا هم نشتا نو په دې صورت کې کوبه هم موجود وي د سړي د لپاره تیمم کول جایز دی. نو په دې مذکوره صورت کې چې کله د انسان ته یقین دی کو زه اودس کوم نو مالا ټوله جنازه زی سلور وانه تکبیرات رانه کیږي نو په دې صورت کې د لپاره تیمم جایز دی. تیمم دیو کی او په جنازه کې د شرکت وکي او که چېرته د دا یقین وي چې زه اودس کوم نو کم از کم د جنازې په سلورم تکبیر کې زه شرکت کولی شم نو بیا به تیمم نه کوي بیا به اودس کوي د هغې نه پس په سلورم تکبیر کې شرکت وکي چې امام سلام وګرځوي باقي تکبیرات دی وکي فورا وایي که چې کم معین الفاظ دی بس اکه الفاظ دی وي موز به برابر شي. همدغه حکم د اختر د منځونو هم دی. کو یو انسان په داسې حالت کې حاضر شي چې جمع د اختر موز تیار ده نو دا وی کو زه چېرته اودس سره دام کوم نو مانه د اختر دوانه رکعتونه ځي او دا یقینم وی چې واقعي د اختر منځونه ته ځي نو په دې صورت کې د لپاره تیمم کول جایز دی چې دا د تیمم کې د اختر موز کې د شرکت وکړي. او کو چېرته د دا یقین وي چې زه اودس کوم او زه د اختر په موز کې په دویم رکعت کې په رکوع کې شرکت کولی شم نو بیا به تیمم نه کوي بیا به اودس کوي او هغې نه پس به د اختر په موز کې شرکت کوي. همدغه شان په دې مسله باندې علماو قیاس کړی ده د سنت مؤکده مونځ کم منځونو کې دا 15 وانه وخت منځونه دي په دې سره چې دا کم سنت مونږ کوو دا سنت مؤکده دي نو که یو انسان ته دا پاتې دي او هلته د وخت د ختمېدلو خطره ده د دغه عبادت د فوت کېدلو خطره ده دا وایي که زه اودس سره دام کوم نو مانه وخت وځي نو په دې صورت کې دا تیمم کولی شي او سنت مؤکده دي پې وکړي. او که دته یقین وي چې زه اودس وکړم هغې نه پس بیا زه په وخت کې دننه سنت مؤکده راګرځولی شم نو بیا تیمم نه اودس به کوي هغې نه پس په سنت مؤکده کوي. وجه دا ده دا درې واړه منځونه د جنازې منځ د اخترونو منځونه او سنت مؤکده منځونه دا داسې دي چې په شریعت کې د دې قضا نشته نو چې کم منځونو قضا نه کم عبادت قضا نه په شریعت کې نو هغې دپاره چې کله د فوت کېدلو خطره راپېښه شي نو تیمم وله کول جایز دی. السلام.